سلام علیکم کورمیوال وروڼو د سید نجیب طرف نه تاسو ټول عزتمنو ته ډیر دوا سلام وي. امید کوم چې تاسو به خو پاک پروردگار نه دعا کوم څوره د ما خسته علاقه پر چنار ده الته خدای زر په زر امن او امان قایم کا. عزتمن وروڼو تاسو پاتې وي چې پر چنار ته یو امن جرګه لوړه ده اخ کې ډیر زیات عزتدار مشران څغوی د مطلب دوره قیمتي ټیم وبسلې ده د خپل ژوندۍ الته لوړ دي پر چنار کې د امن او امان کوشش کوي چې الته امن او امان فضا قایم شي. ویلي تاسو ته پاتې دی چې د 2 میاشتې پر چنار کې کوم ډول ماحول جوړ شي او کوم ډول مالته ځوانان شهیدان شول، ایمو بډاګان شهیدان شول او ایون ایمو مسافران وروڼه څغه مطلب 15 کوله شپې کوله لاس کوله بعد خپل وطن ته خپل علاقې ته راتلل هغه شهیدان شول. وغنه بعد ایمو 6 میاشتې بچیاو کې شهیدان شو، 3 سال بچیاو کې شهیدان شولو او ډیر زیاته خونریزي وشوله. هغوی د کوشش کوي چې پر چنار چې کومه فضا ده مکمل طور باندې هغه ځای کې امن او امان قایم کی چې ما که مزید د انسانیت قتل نه وشي. دغه مشرانو کې یو اهل سنت مشر څغه کوم ډل کردار سره خبرې کړې دي او هغه کوم خسته میسج ورکړی دی د میسج لږ زه تاسو نه واورم ایدي په باره کې بیا مزید څو خبرې سکوم. پلیز د ویډیو وکسوي او خپل مرګلو سره شیر کوئ. راشي د اهل سنت د مشر خبر لګي واورم. زه چې راغلی یم ما پښتون ورور راغلی دلته صرف امن له راغلی ته له تیږې له راغلی اوس مې مالته په ساده کې خبره وکړه چې مونږ غیرتي خلک لګېږي پوه شوې غیرتي خلک غلامان هم نه لګېږي پوه شوې په سرکاري ژبه کې چې ګڼېږي هغه خلکو د موږ سره مه ګڼېږي موږ وروڼه یو تاسو هغه خلکو موږ له ما راسي ډېر په معذرت باندې وا په کور کې خپلو بچو او ښځو سره کښېني صفا یې ته کوم چې کوم مکبري کوي مکبران او دلالان دا خلک موږ نه منو که دا یې ما ورور وي او که دا یې ما پلار وي او که دا یې تاسو پلار ونی کوي او که هر څوک وي چې څوک مکبري کوي او څوک دلالي کوي او څوک ته پښتون نقصان کوي ان شاء الله تعالی ته ودرېږو او دا خبره په جار باندې کوو که خیر دی نه وي ان شاء الله تعالی تاسو له پته وي تاریخ یو ځل بیا هغه تاریخ راغی چې مونږ یو ځای کېږو یو موټی کېږو که خیر وي د امن لپاره او په زور په زبردستي وي چې کوم دی دغه امن راولو صحیح وکنه ان شاء الله تعالی. نجیب وروڼو ویډیو به تاسو لیدلی وي هغه د اهل سنت مشر کوم انداز سره خپل روغ میسج ورکړی دی چې زه داسې کسان غواړم چې هغه پر چنار کې زړه سره امن او امان غواړي پر چنار کې مزید وینه نه تویوي یتیمان نه جوړوي خویندې نه کونډوي میندې نه بوروي او هغه مسافران څخه ډیرو مشکلاتو څخه خپل وطن ته رسي چې مطلب امن او امان قایم شي نغه ماکه خیر او خیرات څخه خپل خلخواني سره ملويږي. خدای دوی ته توفیق ورکا چې مزید هغه یو داسې اقدام وکړي چې هغه اقدام واجنه پر چنار کې یو ښکلی رو فضا قایم شي. خو زه دغه ویډیو په ذریعه هغو چند دهشتګردو ته څغه اوسه دا کوشش کوي چې پر چنار امن او امان خراب شي، پر چنار فضا بیا آلوده شي، پر چنار کې بیا جنگ او جدال جوړ شي، پر چنار کې بیا اعتماد پیدا شي. هغوی ته دا میسج ورکوم چې ان شاء الله چې داسې مشران څغه وکي زړه سره پر چنار ته لوړ دي نه دغه مشران به خپل جاني او مالی قوت سره به پر چنار کې ان شاء الله امن راولي او هغه دهشتګردو ته به دا شکست ورکوي چې زه پر چنار ته راغلی یم پر چنار کې به زه ان شاء الله دغه امن او فضا کې مطلب قایم کولی کې به ان شاء الله هغوی ته خدای کامیابي ورکوي. او اهل سنت وروڼو ته اهل تشیع وروڼو ته ټولو ته دا میسج ورکوم چې پلیز دغه جرګې والا سره تاسې هر یو ورور مطلب مرسته وسوه کوي ښه شانه بشانه وسوه درېږوي چې بس مزید پر چنار کې نوره خونریزي ونه شي. بس ویډیو اینډ کې به پاک پروردگار ته سوال وکړو چې یا رب تا ته د محمد والی محمد قسم وي پر چنار څومره ښکلی سرزمین دی هغه ځای کې امن او امان قایم کړي او څومره اهل تشیع او اهل سنت هغه کسان چې هغه د امن پرست دي هغه امن غواړي خدای هغوی دغه امن مقصد کې کامیاب او کامران کړي. نو ډیره مننه وروڼو خوشحاله باد اوسئ. ما سید نجیب طرف کو اجازت مهرباني. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.